او کصیب من السماء، یا مثال د دیو یعنی د منافقانو، یا مثال د دیو پشان د باران د من السماء چې د اسمان نه فی ظلمات باغی کی تیری، ورعد او درز دروزوی، وبرق او برېښنائی، یجعلون اصابعهم ګرځي دی وګوتې خپلې فی اذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د تندرونو نه حذر الموت د یېرې د مرګ نه والله محیط بالکافرین والله تعالی ګیرونکی دی کافرانو لره یکاد البرق نږدې ده چې برېښنا یخطف ابصارهم ختم کی نظرونه د دیو وتښتئ نظرونه د دیو کلما اضاء لهم هر کله چې رڼا کې دیو تمشوا فیه نو لاړ شي په هغې کې روان شي په هغې کې واذا اظلم علیهم کله چې تیاره کې په دیو قامون ودرېږي ولو شاء الله که رضا شي د الله تعالی لذهب بسمعهم نو ختم به کي طاقت د اورېدو د دیو و ابصارهم او طاقت د لیدو د دیو ان الله على كل شيء قدیر بشک الله تعالی په هر څیز باندې قادر دی او کصیبن یا حال د دی پشان د باران والو د من السما چې وی د بر طرفنا فيه او بیا وی پاغه باران کې ظلمات ډېر تیرې ورادون او غلزار و برق او برېښنا یجعلون نباسی د باران والا اصابعهم سرون د غتو خپل فی اذانهم بغون خپلو کې من الصواعق د یری د تندر د وجنا حذر الموت د یری د مرګ د وجنا والله الله تعالی محیط راګیرون کړي په علم او قدرت خپل سره بالکافرین کافرانو لرا یکاد البرق نزدید د برېښنا یخطف جوبه تخت ابصارهم نظرون لدی خلقو کلما هر کلا د عموم د پر رزیخه کلما اضوا چې روخانه کی دا برېښنا لهم دیتا یولار مشون روان شدا باران والا فيه باغی کی و اذا ازلم اذا د عموم الاوقات د پر راضی او کله اذا د تکرار د پرم راضی معنی کی چتیارش علیہم پر باران والا قامو دی ادریگی ولو شاء اللہ کو غختلی وی اللہ لا ذهبا لام تاکیدیہ ذهب فی الماضی لا ذهبان لفظ هو ضمیر راجع دے اللہ تا نو بوتلی بوی اللہ بسمعهم وگنو د دیلرا و ابصارهم استرغ د دیلرا ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پار یو سز باندې قدیر قدرت لرون کې